راځو ستاسو پولیس طرف ته لږ بیان چې کوم دی چې پولیو کې دوی ډېره سخته او ریسکي ډیوټي کوي او اکثر ما لیدلي کله په خپلو موټر سایکل او کله د چا سره روان او ډیوټي کوي د دوی چې دا کوم پیمنټ راځي جي دا 3 DPOs نه ما کوېسچن وي تاسو نه وایي دوی ته نه میلاویږي ګوره جی دا یو ډېر غلط یو مسکنسپشن دی. پولیو کیمپین چې کلم کیږي د هغې دپاره باقاعده یو سیکیورټي پلان ایشو کیږي او هغه بای نیم سیکیورټي پلان وي. هغې کې مثال په طور که زمونږ په مردان ډسټرکټ کې 1500 ټیمونه دي نو هغې دپاره 1500 2000 نه فری ډپلای کیږي او هغې سیکیورټي پلان کې باقاعده د هغوی نوم لیکل شوی. کله چې سیکیورټي پلان ختم شي نو د هغې فوراً بعد 2 میاشتې 3 میاشتې 4 میاشتې بعد چونکې هغه یو میکانیزم دی یو پروسیجر دی کله چې د دوی د کم پولیو ډیوټي پیمنټ راشي نو د هغې کې د DPO د DIG د IG د هیڅ اختیار هم نشته. چې څونه پیمنټ راشي او د کراس چیک په ترو د هغې اکاونټ ته ځي په هغې کې ₹1 هم اخوا دېخوا نشي کېدی. دا بالکل مسکنسپشن دی چې دا پیمنټ ورته نه ملاویږي او ډیلی کیږي. مثال په طور په دې کال کې اوس په اولنۍ 6 میاشتو کې 3 سیکیورټي پولیو کیمپینز شوي دي نو په دې کې کېدای شي د 2 نه پیسې نه راغلي د یو به راغلي هغه به تقسیم شوي د 2 به نه راغلي نو 2 چې نه راغلي نو دا بعضې خلک دا تاثر تیلي چې دوی ته پیمنټ نه کېږي چې کمې روپۍ راشي هغه کراس چیک باندې مثال په طور باندې 20 لک روپۍ رالی 13 لک روپۍ رالی په ټول چې څونه ډپلایمنټ شوي یا 2000 کسانو د هغوی باقاعده په نوم باندې د هغوی چې کم سیلري اکاونټي هغې ته باقاعده اماونټ سي. داسې یو کیس هم نشته دی چې هغوی ته روپۍ راغلي هغوی ته نه ورکړی شي.